بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مکه سبق کدا وشول کدا چې کفاره کم صورتونه دي چې پای کې قضا او کفاره دواړه لازم ده. اوس هغه صورتونه وایي چې په کم ځای کې صرف قضا لازم ده او کفاره پکې نه ده لازم. متى يجب القضاء دون الكفاره په کم صورتونو کې به قضا واجب بغیر د کفاره دا وړه نه دي لګري ده. ويفسد الصوم في الصور الآتية په راتلونکو کارونو کې په راتلونکو صورتونو کې خو روزه فاسد کیږي ويجب القضاء فيها او قضاء واجب ده پدې کې ولكن لا تجب فيها الكفاره لیکن کفاره به واجب نه. نمبر 1 اذا افطر الصائم لعذر من الاعذار الشرعيه کله چې د شرعي عذر د وجنه په شرعي اعذارو کې د عذر د وجنه روزه ماته کی شرعي عذر کې شرعي عذرونه چې کمی هاي کې درامات کی شرعي عذر کم دی ک سفر لکه سفر شو والمرض او مرض شو والحمل او زنانه د حامله ده والرضاع آیا زنانه د چا ماشوم لپاره ور کوي والحیض او حیض والنفاس او نفاس والاغماء او بیوشي والجنون او لیوندو نو دا شرعي عذرونه دي په دې کې قدر وجه ونی ولا او به ما تکړه نو سی په دمانه قضا د کفاره پینشته ده پوه په دمانه لول کفاره لاول په سره نیول شته نه مریض ده او روزه پینشته او قدر روزه شروع کړله او به ما تکړه یا د سر ناړو روزه ولې نیولا مریض روزه ونه نیولا مسافر روزه ونه نیولا یا زنانه دغه ماشوم لپاره ورکه روزه ونه نیولا نو په دمانه صرف قضا لازم د کفاره پینشته ده. نمبر 2 اذا اكل الصائم شيئا لا يؤكل عددا ولا تنقضي به شهوه البطن کله چې یو روزدار د څه وسو خړو چې عام طور باندې هغه خلک نه خوري عادتا هغه نه خوري او نه پای باندې د خېټه هغه شهوت پوره کیږي کم سوزونه کدواء اذا اكله لعذر شرعي لکه دوايي غړل د عذر شرعي د وجنه والدقيق یې وړو خړلو نو وړو یوازې څوک نه خوري کنه از وړا ژوندۍ وړا د خړل نو په دې باندې دا قضا مشته کفاره به نشته ولا عجين یا هغه غلی شي وړي وخړل دقیق دا ته ویلګي دوړه وړه او عجين چې دا هغه غلی شي وړه والملح الكثير دفعه واحده او یې په یو چون دغه وخړه نو ډیره مالګه وخړه نو کله دا مالګه وخړه نو بای کومه کوم چې قضا او کفاره دواړه و ډیره مالګه په چون باندې دې یو چون راواله او مالګه عام طور باندې څوک نه خوري عام طور باندې څوک نه خوري نو کله دې وخړه نو روزه ماته شو قضا او به کفاره به والقطن مالوچ خړل والکاغذ کاغذ خړل والنوات او بمبته خړل والطين اذا لم تكن عادته اكل الطين او خاور خړل خو کده دا عادت دی د خاور د خوراک کده عادت د خاور د خوراکونو بیا به قضا هم او کفاره به هم ده وکچرته د خاور عادت نو اسی خاور په خلق له نو عام ته به سو خاور نه خوري او کده خړل روزه ما د قضا به کوي خو کفاره به نه اسی عام غیر باندې خلت نه ماتيږي اذا ابتلع الصائم شيئا من الاشياء الاتيه کله چې وتیر کی روزدار یو سیس د راتلونکو سيزونه حسقات دا ورکوټي انصور دوی غټه ورکوټي غټه دا ورکوټي غټه تاسو یې لګيږي ورکوټي غټه دي څور دوی غټه کنکر کنکري حديد یې وسپره وخړل او تیرې کړل حجر یې غټه وخړل غټه ذهب سرزر فضه سپینزر ونحاس او تانبه وغيرها دين علاوه نور يعني دي سوزونه چې د خوراک نه دي او د اوخړل او تیرې کړل نو روزه ماته ده قضا وراوړي سم کفاره وا نه راوړي پوه شئ لکه چې دونه دا تکلیف ور کوي چې ګټي خوري او داغه خوري نو دا خلکاسي نه لکه یا تانبه خوري وس بنې خوري نو بس قضا وراوړي او کفاره مني اذا اكره الصائم على الاكل او الشرب فاكل او شرب کله چې اکراه وکړل شو په روزدار باندې د خوراک سکا یعنی چې به زور زبردستی وکړل چې لګا دا روزه ماته کنه وجلم دي او هغه د روزه ماته کړل خوراک سکا وکړو نو بدغه کس باندې با صرف قضا او پی کفاره او پی نه لګا پوه شو به باندې ها بل اذا اضطر الصائم الى الاكل او الشرب فاكل او شرب کله چې یو کس مجبور کړل شو روزدار مجبور کړل شو خوراک سکا او دا خوراک کا کو نو روزه ما د شو سب قضا او بي کفاره بي نه
واو شو بلی باندې لکه دې مجبور کړل شو دې کا اوس خوراک نه کوم نو ملکیګم یا کوبانس کوم نو ملکیګم نو دې به مریدو ځان به ملکی نو بس دغه کفاره دا کفاره بنشته او قضا وروړي اذا اكل الصائم مخطئا يظن بقاء الليل او غروب الشمس ثم يتبين ورسار ماله دغه را خطل لري نو سار شوه لري او دوی چې د لاله پېشمنی ټیم دی او دا خوراکو کو بیا ورته رسو پته ولګی چې دا خو سار شو یا د ماخام باندې روزه ماته کړل د دې یقین داو چې منګولې ویری دی او ماخام ټیم شوه دی خو هغه لا ټیم نو شوه نو په دې صورت کې د روزه نو قضا به د روزه راوړي کفاره به نشته خو چې د یقین دی ښا کوزه اساسا په لقص نه کړو نو بیا به قضا او کفاره وړي اذا اكل الصائم مخطئا کلچ روزدار خوراک کو مخطئا په خطا باندې یظن بقال لجد ګمان داو چې دا شپه باقی ده او غروب الشمس یا له ګمان داو چې نور پر وتل ثم تبين له بیا د واضح شول ان الفجر قد طلع چې سحر خورا خطر او ان الشمس لم تكن غربت بعد یا دا چې نور دا نه غروب شوه لکه پوه شو ویل باندې اذا بالغ في المزمزه والاستنشاق فسبقه الماء الى جوفه خلیت یوبن وستله خلیت یوبا چولې پاوزس کې په غسل کې آیا پوزي ته یوبا چولې او دا وبد تیرې شوري پوزي ته وبیا چولې واغې مړې ته ورسېدلې دی بار دغه ته ورسېدلې دماغ ته ورسېدلې او یا خلیت یوبا چولې هغه مړې ته ورسېدلې نو په دې صورت کې دا روزه ماته ده او قضا وروړي کفاره پېږي اذا تعمد القيء وكان القيء ملء الفم کله چې د په قصبه نه قيء وکړو او دا قيء چې نه په مقدار د خولي رډکوالیو نو په دې صورت کې هم د قضا شته او کفاره به نشته ده اذا دخل حلقه مطر او ثلج ولم يبتلعه بصنعه کله چې د خپل ماره کله چې داخل شو د ماره ته باران یا واورا غلې ولم يبتلعه او دا ونه جو له هغه بسونی پخپل دامن مطلب دا پخپل فعل باندې ونه جوړه خدا خله کوله وکړه بارا ورته لاړو هغه د تیر شو کله به شور وو بلې واور باندې پرې غلې باندې شور وو نو بیا خو مات ده و روجم ماته د قضا په د کفاره په ده خو کچر دا د بارا د خله د لاړو ډایرکټ تیر شو د به شو نه واله یا غلې د خله د لاړو ډایرکټ تیر شو نو بل باندې سب قضا شته کفاره به نشته اذا افسد صومه في غير اداء رمضان کله چې د خپل روزه ماده کې په غیر اداء رمضان نه یعنی رمضان مبارک میاشت او هغه د رمضان مبارک میاشت ده دا سي نفلي روزه دی ولا یا د رمضان مبارک قضا روزه دی ولا او دا روزه ماده کړله نو په دې باندې با سب قضای کفاره پدې اذا دخل دخانا في حلقه بصنعه کله چې د خپل د مریتا لګي داخل کو خپل فعل سره هم قضا پشته کفاره بنشته اذا بقي بين اسنانه شيء من الطعام قدر الحمصه فابتلاه کله چې د دبري غاقولو کې څه شی پاتې شو او دا غد د مقدار چړې باندې او دا غ تیر کو یعنی خلین راوځو بغاقونه او هغه تیر کو نو بده باندې هم د روزه ماته ده پوه شو قضا به کفاره بني فابتلاه ما رسله چې هغه سکرلو تیر کو اذا کل احمدن بعدما اکل ناسین یو پیره خوراکو کو په هیر باندې د خیال لو چې زما ته روزه ما ته به په قسمه د خوراکو کو نو دا روزه قضا پښته کفاره بنشته اذا کل بعدما نوا نهارا او لم يكن نوا ليلا کله چې د خوراکو کو ورسره دي چې نیت کړو د ورځې یا د شپې نیت نو کړه د شپې نیت نو کړه خوراکو کو نو قضا پښته کفاره بنشته اذا اصبح مسافرا فنوى الاقامه ثم اكل یعنی سحر یو سړی د مسافرو او بیا یې د اقامت کو به خوراک کو یې د اقامت کو به روزه ما تکړه مطلب دا چې اول سفر په حالت کې بیا چې خپل کور ته بیا په غزه کې د اقامت نیت کو او به روزه وخړله نو قضا بشته کفاره بنشته اذا سافر بعدما اصبح مقيما کله چې د سفر او کورس چې سار کړو د موقع په حالت کې فاکل او خوراک وکړو مطلب دا کړه د کور راتلو د روزي نیت وکړو او بیا چل د ګلاړو په سفر په حالت کې نل د بیا وبوس کړي یا بل څه نو هم قضا پښته کفاره بنشته نو ګوره ابتداء کو په باندې روزه شته او دا بنشته اندان بنشته اذا امسك عن الاكل او الشرب وطول النهار بلا نيه صوم ولا بنيه فطر کله چې خوراک سکاګو درې د هر څه نظر منه کوټول ورځو نه د روزي نیت کړو او نه د افطار نیت کړو او از ټول اوس وګه ته پاتې شو نو د روزي په قضا شته
پوه شو ځکه چې دا پکې نیت نشته. اذا اقتر دهنا کله چې دا قطره کړل تیل او ما ان یا اوبا فی اذنه په خپل غوږ کې، یعنی وخت یې اوبه واچولې او یا وخت چې دا تیل واچولو، نو په دې صورت کې هم په د باندې سره قضا شته، کفاره نشته. اذا دخل دواء فی انفی کله چې د په پوزه کې دوايي ورننه باسله، یا د پوزې سپری وکړو یا بل څه، نو هم په دې باندې د روزه ماته شوله، قضا به کفاره به نه. اذا دوا جراحه فی البطن کله چې د دوايي وکړله د زخم په خېټه کې، او دا وا جراحه فی الدماغ یا دوايي وکړه د یو زخم په دماغ کې، فوصلت دوا الى الجوف او دا دوايي د دې خېټه ته ورسېدله، نو په دې صورت کې هم قضا شته، کفاره نشته. بيوي الذي فسد صومه بسبب من هذه الاسباب، واذا چا روزه فاسده شوله په دې اسبابو کې یو سبب نه، مطلب دا کوم سنوي چې موږ وی کنه، نو په دې کې د سوي نه د روزه ماته شوله، نو واجب عليه ان يمسك عن الاكل والشرب بقيه ذلك اليوم، نو په دا باندې لازم دي چیرې د اوس بعد اخره پورې بخوراس کار چیرې دا باندې کوي ټول ورځ تعظیما لحرمت الشهر رمضان، د پاره لري چې د رمضان مبارک د میاشتې حرمت چیرې دا باقی پاتې شي. پوه شو به باندې لکه مطلب دا چې او پیرې لکه اوس دغه خوړه خاورې خوړه نه چې زما خاصه روزه ما د شورا سوس په مخه خوراک کوه، نه دې باندې کوي، بلکې د رمضان مبارک د تعظیم د وجنه دا د خوراک مراک نه کوي. نه ما یکره للصائم، دا روزدار لپاره کومه خبره مکروه دي، دا روزدار لپاره کومه خبره مکروه دي. تکره الامور الاتیه للصائم، دا راتلونکي کارونه دا روزدار لپاره مکروه دي. ينبغي له دا لپاره پکارداري ايجتنبها چې دې ځان بچ کی لالا یعتری الصوم نقص ما، د پاره د دې چې بدره پرې دا کې پرې روزه کې سنو قصر نشي. نمبر 1 مزع شیء یو شی جویل او ذوقه یا سکل بدون حاجت، بغیر د حاجت نه، بغیر د حاجت نه څه شی جویل یا سکل دا چرنده مکروه دي. پوه شئ. نمبر 2 جمع الريق في الفم ثم ابتلاعه، چې لاړې په خوله کې جمع کول او بیا تیرول، بلغم خراش کې په خوله کې جمع کول او بیا تیرول، دا مکروه دي. نمبر 3 كل ما يكون سببا لضعفه، هر کار چې هغه دا کمزوري سبب جوړيږي، کلفست لګرګ وهل شول والحجامه د حجامه کول شول یا چالوینه ور کول شول، نو دا کارونه په روزه کې مکروه دي. ته کدی بدی په وجه باندې دغه په انسان کې کمزوري راځي، چې کمزوري رااله نو خامخا دی بیا دغه روزي ماتول ته بده محتاج کیږي چې روزه ماته کی. ما لا يكره للصائم، کم کارونه د روزدارو لپاره مکروه نه دي. لا تكره الامور الاتيه حال الصيام، دا راتلونکي کارونه دا په حالت روزه کې جنه نه مکروه نه دي. نمبر 1 دهن الشارب واللحيه دي، په بریتو او بګیره باندې دغه لګول تیل لګول دا مکروه نه دي. الاکتحال رانجه لګول مکروه نه دي. الاغتسال للتبرد د یخنه د یخ حاصلولو د لپاره لامبل دا هم مکروه نه دي. التلوفف بثوب مبتل للتبرد، په لمده کپڑا کې ځان غختل د لپاره د یخوالي، نو دا هم دغه مکروه نه دي. التلفف معنی سره ځان را غونډول، ځان غختل، بثوب مبتل په لمده کپڑا کې للتبرد د لپاره رسو. المزمزه والاستنشاق لغیر الوضوء، اخلی ته واچول پوزې ته واچول بغیر دا ودس. پوه شئ، یعنی مطلب دا چې دا ودس خو سنت دي او بغیر دا ودس نه اخلی ته واچي پوزې ته واچي نو صحیح نه، دا مکروه نه دي. السواک فی آخر النهار، د ورځې په اخرنۍ حصہ کې مسواک وهل، بل هو سنة في آخر النهار كما هو سنة في اول النهار. واذا مسواک وهل د ورځې په اخره کې داسې سنت دي لکه څنګه چې په اوله کې سنت دي. لکه باندې کسان وایي چې لکه په روزه کې په مسواک نه وایي، دغه الله پاک ته وایي د خولې را بدبو چې نه، نو دا وایي د هر څو د مسکو او د امرو نه چرند الله پاک ډېر خوښه ده، نو هغه بدبو ده کنه کم چې انسان خېټه وږي د مایده خالي داغه د وجه نه چې کم وګم راځي او نور د خولې ښاواله د الله پاک ته نه دی خوښو، نو خولې پاکول لپاره په مسواک وهل دا سنت دی، که د ورځې په اوله کې او که په اخره کې. لکه پوه شو به باندې ما يستحب للصائم، د روزدار لپاره کم کارونه مستحب دي. ما يستحب للصائم، نو تستحب الامور الاتيه للصائم، دا راتلونکي کارونه مستحب کړی شوي دي د روزدار لپاره. اي يتسحر، پېشمنه کول، اي اخر السحور، پېشمنه رستو کول، لکه مطلب په تاخير سره کول. ولکن ينبغي له، لیکن پکار دادا
أن يمتنع عن الأكل والشرب قبل طلوع الفجر بدقائق حتى لا يقع في الشك چې دا خوراک سکاک د سحر د راختونه مخکې بندول یو څو منټه مخکې چې شک پکې را نشي. ان يعجل الفطر بعد تحقق من غروب الشمس کله چې نور غروب کېدل نور پرې وتل چې دا متاخر ثابت شول نو بیا زر افطار کول دا نه چې لکه بامونه ویل شي او بیا ځان در کې چیرې د دونه د حکومت زو وسمرو مسعودن و جماعتو یا لکه خځه اکثر کارونه مارونه کوي وې زه به ورستو ماتوم زه تاسو خوري نه روزه به ډایرک ماته کې لکه دا خدای الله تعالی طرف د عاجزی دا چې الله د دې خوراک ته محتاج دی مسکاک ته محتاج هم غوساو کوم چې تا وی چې مخره و چې تا کوم کو چې خوره زه ورته محتاج یم ډایرک به شروع کې ان يغتسل من الحدث الاكبر لامبل د حدث اکبرنا قبل الفجر مخکې د سحر مطلب د سحر کېدو نه مخکې که غسل د باندې لازمو نو مخکې لامبل پکار دي ليؤدي العباده على طهاره د پاره دې چې عبادتونه په طهارت سره ادا کړي. نمبر بل 5 ان يصون لسانه عن الكذب والغيبه والنميمه والمشاشه ومشاتمه یعنی خپل جواب بچ کول د دروغونه د غیبت نه د چغلې نه نمیمه چغلې ته ویل کی دیو خبر یو تر رسول د بل در رسول والمشاتمه او کنزل کول یو بل دا نو دا هم مکروه دي مستحب دي دې ځان منع کول. اينتهي ذ فرصه رمضان غنیمت غنل د رمضان مبارک دا وخت فيشتغل بتلاوه القران الكريم او بذكر من الاذكار المذكوره ځان مشغول اول د قران کریم په تلاوت باندې یا په یو نور مسنون اذکار باندې ماثوره معنا کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کړی شوی دي یعنی کوم ذکرونه چې نقل دي نو هغه ذکرونه کول. الله يكذب وسنا کول ولا يثور لشيء تافه او په معمولی خبره باندې غوسه نه کول یثور یعنی په معمولی خبره باندې نه بړکاویدل. ان يصون نفسه عن الشهوات ولو كانت حلالا دا شهوات نه ځان بچ کول اگر کاغه حلال ولې دی مطلب دا خځه د خپل ولونه یا د عائشہ رسول الله سونه اگر چې جایز دي خو ځان باندې کول دي پکار دي چې روزه دې ماته شي خراب نشي په دې پوه شئ. الاعذار المبيحه للفطر یعنی هغه اعذار چې هغه داغي د وجنه روزه ماتول چې دا مباح دي هغه اعذار هغه عذرونه چې داغي د وجنه روزه ماتول دا صحیح دي. والاسلام دين الفطره اسلام دین فطرت ہے فلا يكلف الانسان فوق طاقته نو دا د انسان نه مکلف کوي دا غره طاقت لپاسه مطلب دا کنه چې څومره د انسان طاقت وي نومره الله تعالی مکلف کوي دا دغه زیاته طاقت زیاته الله تعالی انسان نه مکلف کوي. والله لطيف بعباده او الله پاک ډیر نرمي کوم کړي په خپل بندګانو باندې. فقد اجاز لهم الفطره الله تعالی اجازه ورکړه دوی ته د فطر والقضاء او د قضاء في ايام اخرى بنور اوردو کې اذا لحق بهم الضرر کله جدو ته سره غلي ضرر ورته راغلي او المشقه یا ورته مشقت راغلي بسبب الصوم د صوم د وجنه یعنی د روزي د وجنه ته مشقت تکلیف ورته نو الله تعالی ته دا خبر درکړي چې چیرته ته تکلیف جوړستو به ونشي په قرار به ونشي. فيجوز ترك الصوم في الصور الاتيه نو به راتلونکو کارونو کې روزه ماتول جنده سری جایز دي. نمبر 1 للمريض اذا الحق الصوم ضررا دا مریض د بار روزه ماتول جایز دي کله چې د مرض چې د روزه ورته سره سي ضرر رسي او خاف زیادت المرض یا يروي د زیادت د مرض چې مطلب دی با دغه مرض به سیوا شي او طول مدت المرض عليه یا وګدول د مودې د مرض په باندې مطلب دا چې ډاکټر ورته لري کروجه دی ونی ولا جو په یو میاشت کې بخښيږي او کو دی نه ولا نو په لاسو کې بخښيږي نو دی به روزي نه نسی هغه پوه شو مې باندې. بل للمسافر الذي يسافر سفرا طويلا تقصر فيه الصلاه دا مسافر د پاره چې د اراده لري د لري سفر نه په مانځ کې چې په مانځ کې د قصر کوي یعنی په کم سفر کې چې د په مانځ کې قصر کوي نو په هغه مانځ کې د په هغه سفر کې د په روزو نشته پوه شئ کم سفر کې چې د په مانځ کې قصر کوي مطلب یعنی د کم سفر د وجه چې په باندې د سفر هغه احکام جاری کیږي نو په باندې روزه چې دا هم لازم نه ده. للذي حصل له جوع شديد اکس چې هغه د ډیر زیات لوګه رسیدلی او عطش شديد یا ډیر زیات تند ورته رسیدلی وغلب على ظنه د غالب ګمان دی انه اذا لم يفطر هلك کجره دې روزه ماته نه کې نشي چل بوشي هلاک بشي مړ بشي. للحامل اذا حامل زنانه لپاره حامل زنانه چې په خېټه ماشومي اذا كان الصوم يضر بها کله چې دا ماشوم دیتا
نقصان سي او بالجنین یا په خېټه کې د ماشوم حامله چې لکه لاولې روزي او جنین چې په ماشوم پکې نو دي ته د زنانه ته روزي نیول نقصان رسو تکلیف رسو نو نه دي نسی للمرضع اذا كان الصوم يضر بها دا هغه زنانه لپاره چې پي ور کوي خپل ماشوم د مرضع پي ور کوونکی زنانه چې خپل ماشوم له پي ور کوي او دې د روزه نیول چې دا نقصان رسي نو لاګي د پاره روزه ماتول جایز دي او بالطفل الرضيع یا د دې سره ماشومي د سي ماشومي سره چې هغه پیس کی د پیس کولو ماشوم سره کنه د خپل مور پیس کی زینا چې اوس مور ولا پي نه ورکه او بیا مور جنین شي نو بیا نه چې پي ولا مور ورکه للحائز والنفساء د حیض والا زنانه او نفاس والا حیض د کم زنانه چې ماهواري بیماری راځي په میاشت کې اې د حیض او نفاس چې کله ماشوم پیدا شي دا غي نو چې کوم ویني اې د نفاس بل يجب عليهم الافطار بلکې لازم دي په دې دوانو باندې افطار ولا يصح الصوم منهما او په حیض او په نفاس کې سره روزي صحیح دي نه للشيخ الفاني الذي لا يطيق الصوم دا هغه ډیر زیات بوډا ده بار شیخ فانی هغه بوډا ته لګيږي چې هغه بیا د روغېدو چانس دی دا ځوانېدو چانس دی دا هغه شیخ فانی هغه ته چې طاقت دروځو نه لري نو هغه ته روزي نشته پاونه ولا قضاء على شيخ الفاني لكبر سنه بل عليه الفديه اب شیخ فانی باندې قضا نشته ډیر زیات عمر د وجنه بلکې بده باندې فدیه لازم ده يجوز الفطر للذي صام متطوعا بلا عذر جائز ده روزه ما تولدا چر پارا چې کم کس روزه چې نه ده نفلین ولا بغیر د عذرنا ويجب عليه ان يقضيه في يوم اخر او لازم دي بل باندې چې دې روزه قضا راوړي په بل ورځ کې مطلب دا کله روزه نیولې ده نفلی روزه او بغیر د عذر نه ما تکلو نه ما تولدا لپاره جائز دي او بیا به دې څه کوي قضا به راوړي خالي يجوز الفطر للذي هو في قتال العدو جائز د روزه ما تولدا چر پارا چې کوم د دشمن سره بجنګ کیوي یا د کافرانو سره بجنګ کیوي نه به روزه ما تول جائز دي يستحب للذي عليه قضاء ان يبادر القضاء وهي مستحب دي دای کس باندې بچا باندې چې قضا چې دا قضا زر ادا کی ولكن اذا اخر القضاء اجازه لیکن کله دا قضا مؤخر کړو بیا هم جایز ده مطلب دا کړي چې کله ته مکمل شو نو زر تر زر پکار دی چې دا قضا روزي ونیسي او که قضا روزي مؤخر کړل یعنی یو کال روزي بل کال تک نو بیا هم جایز دي ويجوز له ان يصوم ايام القضاء متتابعه او متفرقه ا دې چې کله د رجوع د قضا راوړي نو دا لپاره جایز دي کله رجوع یو ځای قضا راوړي او کنه په قلاره باندې مطلب نه یونی ولا په بل هفته کې بلونی ولا په بل هفته کې بلونی ولا یا یوم یشکی یونی ولا په بل یشکی بلونی ولا د سیم کول شي او د سیم کول شي چې دا قضا روزي پر لپسې ونی شي اذا اخر القضاء حتى جاء رمضان الثاني وكان جدا دا قضاء مؤخر له ترتیب پورې چې بل رمضان راغی نو قدم الاداء على القضاء نو دا ادا به مقرر کی په قضا باندې مقدم به مخکې به په قضا باندې مطلب دا چې لکه دا د 2025 روزي لانه دی نیولي چې 2026 میاشت را لاله نو دې چې وس دا نسی نو دا به 2026 ادا روزي بنسي قضا به 2026 دا ادا نه ورسي ولا فديه عليه بسبب التاخير في القضاء او بده باندې فدیه نشته جرمانه به نشته بل سبب د دې باندې چې د په قضا کې تاخير وکړو پوه شو به دی باندې متى يجب الوفاء بالنذر دا وی کنه چې کم سیز د الله تعالی د عظمت توجینا داغه د جلال توجینا چا په ځان باندې نظر ومنو منخته وکړه منخته منت ورته وي منت ورته بردو کوي نظر ورته په عربی کې وي او منخته ورته یعنی تاوی چې دا کار مو شنو زبا دا کار وکوم مطلب کله په امتحان کې پاسو منو یو ساروي به حلالومه یا به زر وجینی سما نو عام طور باندې داخله د نظر کوي کنه لکه رجوع د نظر کوي نو لاغي لپاره دا باب دلته کې رجوع کې بیان کو نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من نظر ان یطیع الله فلیطیعه چا چې نظر ومنو چې دا به الله اطاعت کوي نو پکار د الله چې الله تعالی اطاعت وکي ومن نظر ان يعصيه فلا يعصيه او چا چې نظر ومنو چې راځه به الله تعالی نه فرمانی کوم نو دې بعد الله تعالی نه فرمانی نه کوي خپل قسم خپل نظر به پورا کوي نو چې دا قسم کړل چې را مسما منلی را چې راځه به سهار مونږ بنه کوم نو دې به د سهار مونږ بکې او دا نظر چې نه وپریدي يجب الوفاء بالنذر اذا اجتمعت فيه ثلاثه شروط واذا نظر پورا کول واجب دي خو کله پدري شرطونه پکې راشي کله پکې درې شرطونه راشي هغه نظر پورا کول سری واجب دي واجب او جائز نو واجب اي يكون من جنس المنظور واجب چې کوم څه دا د کړه نظر منل ایت منظور وي نو چې دغه منظور څه داغه د جنس نه دا واجب وي لکه روزه
او منځو نو اوس روزه او منځ دا لازم دي کنه اوس ته چیرې ما یې په ځان باندې خبره منلې ده کنه کزه په دې امتحان کې پښو مزه په ډبې کړو نو اوس دا ډبې کړول چې دا خو لګا کار دی دا نو واجب دی او فرض دی پوه شئ نو چې کم څیز دی نظر منی یو شرط پکې دا دی چې د هغې د جنس نه به واجب وي دویم نمبر ان یکون المنظور مقصودا لذاته دا منظور به دا کم څیز چې نظر منل شي دا مقصود لذاتی وي مقصود لغیري به نه لکه مونږ چې دا مقصود لذاته دی او داس مقصود لغیره دی یعنی او داس کې په خپل څه ځواب نشته دی او داس موږ د سره پاره کوو نو انځره پاره کوو نو داسې به نه چې هغه مقصود لغیره وي نمبر 3 الله يكون المنظور واجبا قبل النظر چې دا کوم څه نظر منل شي دا به نظر نه مخکې به واجب نه لکه کته اوس د نظر ومنه چې کله ما په امتحان کې 100 نمبر راغلی نو زه به سحر مونږ کوم نو سحر مونږ واجب پتا باندې لازم دی دې نظر باندې منه پوه شئ یعنی جنس له واجب نه او هغه کار چې دا مقصود لذاته وي او دریم نمبر دا چې دا غسیس په خپل باندې واجب نه دا غسیس په خپل باندې واجب نه فیصح النظر بالعتق نو صحیح دی نظر په عتق سره په ازادۍ سره چې ما دا کارو غلام به آزادوما والاعتكاف باعتكاف سره والصلاه غیر المفروضه او په غیر فرض منځونو کې والصوم غیر المفروض او په غیر فرض روزو کې ولا يصح النظر بالوضوء وسه او د سره نظر کول صحیح نه دی ولی لانه ليس مقصودا لذاته ځکه دا مقصود لذاته نه دی ولا يصح النظر بسجود تلاوته او سجده تلاوت نظر هم صحیح نه دی ولی لانه واجب قبل النظر ځکه دا نظر نه مخکې سری واجب دی ولا يصح النظر بعياده المريض او کده چیر دا کار مو شنو عیادت ته مریض وکوم دا مریض عیادت وکوم نو دا نظر هم صحیح نه ولی لان ليس من جنسها واجب ځکه دا د دې جنس واجب نشته اذا نظر بصوم العيدين او بصيام ايام التشريق صح نظره واذا اختر پر باندې خروجي نشته کنه او په ايام تشریق خروجي نشته کنه مکه منغوي او کچا دا نظر ومنو چې زبر وړوږي اختر د لوی اختر پر باندې روزه نسما نو نظر صحیح دی او په دا ورځ باندې روزي نه نيسي پوه شو نظر صحیح خروجي ما نه نيسي دی په ځای باندې قضا راوړي قضا اذا نظر بصوم العيدين کله چې چا نظر منو د اخترونو پر روزي سره او بصيام ايام التشريق یا په د ايام التشريق پر روزو باندې صح نظره دا نظر سره صحیح دی ويجب عليه واجب دی په باندې ان يفطر في هذه الايام چې افطار وکړي په دغه ورځو کې یعنی په دغه ورځو نه نيسي ولې لنهي عن الصوم فيها ځکه چې دغه ورځې نه پر روزو نیولو کې منع راغله ويغزي بعدها د دین رسو بده دایي څوکي قضا راوړي لکه یا بشي وایو